د عوامي نیشنل پارټۍ د سوکنو یو اهم اجلاس په محله کاداخیلو کې منعقد شو. دې اجلاس کې د عوامي نیشنل پارټۍ د سوکنو کارکنانو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی وو. د دې اجلاس مشر مېلمه د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا نائب صدر او سابق MP ثاقب الله خان چمکنی وو. مقررینو د عوامي نیشنل پارټۍ د سوکنو په کارکردګۍ باندې رڼا واچوله. په دې اجلاس کې د تنظیمي امورو سره سره د روان بلدیاتي الیکشن باندې هم خبرې اترې وشوې. داسې د چې لومبۍ به جنرال خبرو کوم د بلدیاتو سوکنو په حد کې د سوکنو کلیوار کې چې زموږ څومره درې ونه اوس نن سبا د نیو ویلیج کونسل دی. امید دره به دا چې هغې ته زموږ ښه تیاري شوې ده او موږ تیار هم ورته یو. مخکې نه دا نه چې تیاري اوس به موږ کوو، موږ لومړي ورځ نه تیار وو. تاسو ته مخکې پته ده چې مخکیني بلدیاتي دغه کې شپږو کې 15 ویلیج کونسل موږ ګټلي. یو چې دی هغه په ټاس باندې شو او هغه هم چې کوم یونین کونسل دغه شوی دی هغې کې هم زموږ ویلیج کونسل هغې کې هم زموږ خپل کسان ډېر بدقسمتي سره داسې یو ګیم وشو چې د ضلعې موږ سره ګیم وشو، خو هغه هم دې ځل موږ هغې ته هم تیار یو انشاءالله تعالی. موږ ته مسله نه چې څو پر د سوکنو د کلي خبره ده انشاءالله باشعور کلیوال دي، زموږ هېڅ مسله نشته دی. زموږ د پارټي پینل ته به هېڅ پرابلم نه کېږي. الله تعالی به موږ له کامیابي راکوي. د تحصیل چمکني خبرو وکړو. تحصیل چمکني کې موږ اوس په دغه ټایم باندې کمیټیانې جوړې کړې دي. هغه کمیټیانو کې د سوکنو ملګري دي، موږ سره د صدر صاحب ناست دی، دی هم د دې نوم ورکې شته، جلال بیار هم شته، نور هم 2-3 کسانو ملګري نومونه شته دی او د هغې سره 19 نور کسان دي چې هغه نن سبا روان دي او په ویلیج کونسلو او په واډونو کې چې کوم تنظیم دی هغه به فعالیت باندې خبره کوو او انشاءالله زما دا پروګرام دی که خدای هر څه په ټایم وکړو نو د اګست میاشت اخر کې بیا به مشران راغواړو. حیدر خان د دې پېښور ویلي چې کومه ده وادي پای کې مردان، چرسده، پېښور، نوخار او سوابۍ د دې 15 واړو ضلعو دغه دی د هغه به راولو. سوکنو ته به انشاءالله راولو. خلوي پروګرام به بیا د شم باندې کوو. نو هغې کې دا کار روان دی چونکې فلحال د دې چې کوم پروګرام دی هغې مطابق تحصیل نه لاندې چې څومره دي غیر جماعتي دي. غیر جماعتي خو خیر دی ورته ووایي خو وي هم جماعتي. نو هغه موږ اوس ټولو یونین کونسل مشرانو ته دا ویلي دي چې دوی د ویلیج کونسلو نه او واډونو نه چې کوم ملګري بلدیاتو ته ودرېږي هغه د درخواستونه واخلي. هغه پروسس روان دی. تاسو اوس واورئ چې موږ ورک 15 ورځې ورکې او سوکنو دپاره چې څنګه پروسیجر دی کوم دغسې لږ ډېر ویریشن سره به هم دغسې پروګرامونه په نورو یونین کونسلو کې به کېږي. تحصیل د پارټي طرف نه حکم دی چې 14 تاریخه پورې 14 د دې میاشت 14 پورې چې کوم ملګري تحصیل لپاره تحصیل شوق لري هغه د درخواستونه ورکړي. 14 نه پس به بیا هغې باندې زموږ پارلیماني بورډ دی. پارلیماني بورډ امل ولی خان د هغې چیرمن دی. هغه به بیا موږ به هر یو تحصیل لپاره د هغې سر ستاسو په دې کې یو کسنه ستاسو په دې کې فیوریټ څوک دي د تحصیل چمکني لپاره؟ سر تحصیل چمکني لپاره به زما فیوریټ هغه چې کوم ټول نه تکړه سرخپوش یو ښه سړی. دا نننۍ میټینګ چې کوم دی دا زموږ د کونسل په سطح باندې د ویلیج کونسل تنظیمونه فعالیت او د دغه ویلیج کونسل په سطح باندې موږ بلدیاتو کې برخه اخلو او ما کشان موږ د تحصیل نه هم په دې الیکشن کې برخه اخلو. دا نننۍ دغه چې کوم وو دا ووم د دې دپاره چې موږ خپل ویلیج کونسلونه تکړه ملګري ودرو. دې اجلاس کې د ضلعي صدر حاجي فرهاد په خصوصي توګه باندې شرکت کړی و.
नेमत ज़बान, चमकनी टीवी, चमकनी।